بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د ارشاد الصرف دیرشم نمبر سبق دی او په دې نن درس کې به موږ باب اول صرف کبیر فعل امر حاضر معلوم فعل امر حاضر معلوم د ثلاثي مجرد ابوابونه صحیح ابوابونه اسباب فعل يفعل لکه د ضرب يضربون نو د دې باب د ان شاء الله موږ د امر صيغه زده کوو. دلته ورسره ما ساده د مضارع گردان هم لیکلی دی. په دې به زه تاسو پوهیږم چې د امر دا گردان د امر صیغې دا صرف دا موږ سره ټولې 14 صیغې وي نو دا شپږ صیغې را سره دا د غایب وي. دلته ورته ما غایب لیکلی دی او دا شپږ صیغې چې دی دا موږ سره د حاضر وي. دا شپږ را سره د حاضر وي او دا دوه صیغې موږ سره د متکلم وي. متکلم ټیک شوه. اضربو معنی را زه وخل کوم او نضربو معنی را موږ دوه یا ټول وخل کوو نو دا د متکلم دی او دا شپږ صیغې د حاضر دی. یعنی تضربو ته یو سړی وخل کې، تضربانې تاسو دواړه سړي وخل کوئ، تضربونه تاسو ټول سړي وخل کوئ. حاضر معنی را چې مخې ته دې ناست وي او ته ورته یو کار حواله کړي چې ته دا کار وکړه نو هغه ته حاضر وي. او تضریبین دا د یوې ښځې لپاره چې ته یوه ښځه وخل کې، تضریبانې تاسو دواړه ښځې وخل کوئ، تضریبنه تاسو ټولې ښځې وخل کوئ. نو د امر دا صیغې چې دي که نه دا نه د غایبو نه جوړیږي او نه د متکلمو نه جوړیږي بلکې دا صرف د حاضر د شپږو صیغو نه جوړیږي. نو دې نه به موږ د امر صیغه څنګه جوړو؟ امر حکم ته وایي، حکم ته. نو دا امر کله د حکم د پاره راځي، کله د درخواست عاجزۍ التجا د پاره راځي. اوس یو استاد د خپل شاګردانو ته د امر صیغه استعمالی نو دا شاګردان د خپل دا استاد چې دا د خپل شاګردانو ته حکم کوي. استاد چې کله شاګردانو ته د امر صیغه استعمالی نو دا استاد د شاګردانو ته حکم کوي. او اوس چې کله شاګرد د امر صیغه استاد ته استعمالی نو دا شاګرد درخواست کوي وی جی دا کار راته داسې وکړه، دا کار راته داسې ولیکه، په دې صیغه باندې مې پویه که. نو دا د امر صیغه ده. او اوس چې مونږ بندګان الله نه سوال کوو نو هغې ته التجا وی، درخواست ورته وی، عاجزۍ سره مونږ د الله نه سوال کوو یا الله ته په ما رحم وکړه، ته رحم وکړه، ارحم یا الله ته رحم وکړه، اغفر ته بخښنه وکړه. نو دا مونږ درخواست کوو، عاجزي الله ته کوو. نو دا د امر صیغه یا د حکم د پاره یا د درخواست د پاره یا د التجا د پاره راځي، د دې درو خبرو د پاره راځي. او د امر صیغې همیشه د حاضر شپږو صیغو نه، درې د مذکر حاضر، درې د مؤنث حاضرو نه جوړیږي. د دې نه علاوه د نور نه د غایبو نه د امر صیغې جوړیږي او نه د حاضرو نه د متکلمو نه جوړیږي. د غایب او د متکلم سره به بیا مونږ د امر د لام امر گردان کوو، د لام هغې سره به لام امر لګیږي، د حاضر دې سره لام امر نه لګیږي. هغې کې مونږ یو چاته د غایبو سره چې کله د غایب صیغو نه مونږ د امر صیغې جوړو نو هغې کې به مونږ وایو یاره پکار دی چې پلانې کس دا کار وکړي، پکار دی چې هغه دواړه کسان دا کار وکړي، پکار دی چې هغه ټول کسان دا کار وکړي، پکار دی چې هغه یوه ښځه دا کار وکړي، پکار دی چې مونږ وایو یاره پکار دی چې کار وکړي. اوس د هغه خوښه ده که کوي او که نه کوي. ټیک شوه. پکار دی چې زه لیکل وکم، پکار دی چې زه لیکل وکم. څوک ځان ته حکم نشي کولی او نه غایب ته حکم کولی شي. همیشه دپاره چې څوک حکم کوي نو حاضر ته کوي، چې مخې ته څوک ناست وي، که ښځې ناستې وي مخې ته او که سړي ناست وي نو هغه ته خلک حکم کوي چې ته دا کار وکړه. یا یو انسان خپلې بچی ته لور ته وایي بچی اوبه راکړه، بچی لیکل وکړه، بچی سبق ووایه، هغې ته د امر وایي. او یا زوی ته وایي یا خپل طالبانو ته وایي طالبه یا بچیه دا کار وکړه، بچیه کتاب کولاو کا، بچیه سبق ووایه، بچیه کتاب راوړه. نو دا د امر صیغې دي. نو دا د حاضرو دپاره، د مذکر حاضر او د مؤنث حاضرو دپاره د هغې نه د امر صیغې جوړیږي. د حاضر مذکر دریو صیغو نه او د حاضر مؤنث دریو صیغو نه د امر صیغې جوړیږي. اوس ته امر جوړو نو امر زده کوي. کله چې مونږ د حاضر مذکر صیغې نه د اولې صیغې نه مونږ چې کله د حاضر مذکر حاضر اولې صیغې نه واحد مذکر حاضر نه د امر حاضر صیغه جوړو، د امر صیغه جوړو نو اول به ته د علامت مضارع د اولې صیغې نه ختم کې، اولې صیغې نه علامت مضارع ختم کو. او دویم کار دا وکړه چې اخري حرف ساکن کا، دا بام ساکن کړه، اپیش هم ته ختم کو، جزم هم په لګاو. اوس وګوره اولنې حرف ساکن دی، دا ضاد ساکن دی، مونږ ته علامت مضارع تا ختم کړه،
تام ته ختم کړه نو اوس دوات ساکن دی نه ویل کېږي نو دلته موږ شروع کې حمزه ولګو حمزه د الف ولګو نو اوس په الف باندې کم حرکت لګو نو موږ به د دواد نه پس د اول حرف ته نه دویم حرف ته موږ وایو عین کلمې ته دا دواد چې دی دې ته موږ فا کلمه وایو او د را ته عین کلمه وایو او با ته لام کلمه وایو نو موږ به عین کلمې ته ګورو د عین کلمې باندې که زبر یا زیر وي که نه که په عین کلمه زبر وي نو بیا به هم په حمزه باندې زیر لګې او که په عین کلمه زیر وي بیا به هم پې زیر لګې اوس دلته په عین کلمه باندې زیر دی نو موږ په حمزه باندې بیا هم زیر ولګو او چې کله پر عین کلمه زبر وي بیا به هم په حمزه زیر لګې ټیک شوه د امر په صیغو کې او چې کله په عین کلمه پیش وي نو په حمزه به هم پیش لګې په عین کلمه چې پیش وي په حمزه به هم پیش وي او که په عین کلمه زبر یا زیر وي که نه نو بیا به هم په حمزه باندې زیر راځي ټیک شوه نو اضرب د تضربو نه څه شو اضرب اوله زده کوئ ګورئ دا تضربو معنی ده ته وخل کې یا به وکې ته وخل کې یا به وکې د دې نه موږ د امر صیغه جوړو نو اول به علامت مضارع دا تا ختمه کې دویم کار به څه وکړي دا اخري حرف به ساکن کې دریم کار به دا وکړي چې الف په ولګې خو په الف کې به بیا د عین کلمې ته د عین کلمې ته ګوري چې په عین کلمه زبر یا زیر وي نو په الف باندې به زیر لګې نو اضرب معنی ده ته وخل وکړه یو سړي ته زه حکم کوم یو طالب ته زه حکم کوم اضرب ته وخل وکړه اضرب ته وخل وکړه اضرب ته وخل وکړه اوس چې دوو سړو ته وایي چې تاسو وخل وکئ نو بیا به د علامت مضارع نه د علامت مضارع به د تصنیع صیغې نه ختمه کړي او اخر نه به نون اعرابي ختم کړي بس دا دوه خبرې علامت مضارع ختم کا او نون اعرابي ختم کا علامت مضارع نون اعرابي علامت مضارع نون اعرابي او په شروع کې به دا اولنی حرف نه ویل کېږي نو بیا به دلته حمزه ولیکې او که اولنی حرف باندې زبر یا زیر یا پیش وي ویل کېدو نو بیا به ورسره حمزه نه لګې اوس دا دوات ساکن دی نه ویل کېږي نو موږ به دلته حمزه لګو الف په لګو نو اوس چې په اولني الف کم حرکت لګولی هغه به په دې باندې مو لګې ټیک شوه نو اضرب ته وخل وکړه ته یو سړی وخل وکړه اضربا تاسو دواړه سړي وخل وکئ اضربا تاسو دواړه سړي وخل وکئ اوس تضریبونه دی تضریبونه اول ته دا علامت مضارع ختمه کا علامت مضارع دې ته ختمه کړه او اخره نه نون اعرابي هم ختم کړه دا نون اعرابي دی او دلته کې د دې نون په ځای باندې یو الف صرف ولګوه اوس اولنی حرف ساکن دی نه ویل کېږي نو دلته به موږ الف ولګو نو الف باندې به هماغه حرکت ولګو چې کوم په اولني دوو صیغو باندې م لګولی نو اضرب چې یو سړي ته وایي ته وخل وکړه نو هغه ته به وایي اضرب چې دوو ته وایي تاسو وخل وکړئ نو هغې ته به وایي اضربا د الف په ورسره وایي اضربا او چې ډېرو سړو ته وایي تاسو وخل وکئ نو هغې ته به وایي اضربو اوس یو سړي ته وایي ته کښېنه هغې ته به وایي اجلس ته کښېنه دوو ته وایي تاسو کښېنئ اجلسا ډېرو ته وایي تاسو کښېنئ اجلسو ټیک شوه دقه شان یو سړي ته وایي چې ته واوره نو هغې ته وایي اسمع ته واوره اسمع ته واوره دوو ته وایي تاسو واورئ اسمعا تاسو دواړه واورئ اسمعو تاسو ټول واورئ ټیک شوه نو دغې ته دا د امر صیغې موږ څه تیار شوې د حاضر مذکرو دپاره دا درې صیغې یو سړي ته وایي ته وهل وکړه نو هغه ته به وایي اضرب دوو ته وایي تاسو وهل وکئ نو هغه ته به وایي اضربا ډېرو سړو ته وایي تاسو وهل وکئ هغې ته به وایي اضربو تاسو ټول وهل وکئ ټیک شوه قرآن کې الله پاک وایي ادخلو تاسو ټول داخل شئ ټیک شوه ښه جي اوس تضریبینه دی تضریبینه معنی ته یوه ښځه وخل کې یا به وکې ټیک شوه زه درته وایم چې ته وخل وکړه حکم درته کوم نو اول به علامت مضارع ختم کې او دا اخر نه به دا نون ختم کې نون اعرابي ختم کې نو دا یا دوه نقطو والا اخره کې پاتې شوه نو همیشه لپاره چې کله دوه نقطو والا یا اخره کې پاتې شي که نه نو هغه به هغه دوه نقطو والا به نه لیکي بیا به یا ګول یا لیکي نو دا به اوس مونږ داسې ولیکو ګورئ ورته دا هم دا خپله با شوه زیر پې ولګوه او دا دوه نقطو والا یا په ځای باندې دا ګول یا ولګوه دا یا ساکن کا ٹھیک شو مخکې نه ساکن و نون هم ته ختم کو علامت مضارع هم ختم کړه او نون هم ختم کو اوس په شروع کې مقه حمزه ولګي او د عین کلمې باندې زیر دی نو په دې حمزه باندې بم زیر لګي نو اضربي یوې ښځې ته وایي ته وخلو کا نو هغې ته به وایي اضربي او چې یو سړي ته وایي ته وخلو کا هغه ته به وایي اضرب سړي دپاره اضرب او ښځې دپاره اضربي ټیک شوه اوس څنګه چې دلته کې د تصنیع د مذکر تصنیع معنا د تصنیع نه علامت مضارع ختم کو نون اعرابي ختم کو او حمزه ورسره زیر والا ولګو دقه شانته به دې ځای کې مو کې علامت مضارع ختم کا
او نون اعرابي ختم کا او مکه حمزه زیر والا ولګوه. اضربا تاسو دواړه ښځې وخلو کوي. نو د مذکر والا اضربا د تسنیه او د مؤنث والا اضربا دواړه یو شانتي دي، خو هلته به موږ ته د عبارت نه پته لګي. ٹھیک شو. بیا تضربنا دی تضربنا، نو تضربنا به صرف مونږ به د دې نه نون د علامت مضارع ختم کو. دا نون چې دی دې ته نون ضمیر وایي. نو د تسنیه د جمع مؤنث صیغې چې دي که نه هغه مبني دي، د هغې دا نون نه ختمیږي. دا نون اعرابي نه وي، دې ته نون ضمیر وایي. نو دې نه به مونږ دې سره به مونږ صرف علامت مضارع به ختم کو او حمزه به ورسره زیر والا ولګو، د دې نه نون نه ختمیږي. ټیک شوه. نو اضربنا معنا ده تاسو ټولې ښځې وخلو کوئ. نو اضرب ته وخلو کا، اضربا تاسو دواړه سړي وخلو کوئ، اضربو تاسو ټول سړي وخلو کوئ، اضربي ته یوه ښځه وخلو کا، اضربا تاسو دواړه ښځې وخلو کوئ، اضربنا تاسو ټولې ښځې وخلو کوئ. نو د امر صیغې د شپږ د حاضر صیغو نه جوړیږي، د شپږ غایب صیغو نه هم نه جوړیږي او دوه د متکلم صیغو نه هم د امر حاضر صیغې نه جوړیږي. د امر حاضر د مضارع حاضر صیغو نه جوړیږي، درې د مذکر حاضر، درې د مؤنث حاضر. ٹھیک شوه. نو دلته کې هماغه موږ سره دي. ګورئ باب اول صرف کبیر فعل امر حاضر معلوم مجهول نه دي، معلوم دي. ثلاثي مجرد صحیح اسباب فعل یفعلو. نو د واحد مذکر امر حاضر معلوم، واحد مذکر امر حاضر معلوم. دا تضربو مونږ ته اضرب جوړ کو. اضرب معنا ده ته یو سړی وخل وکا په مستقبل کې په راتلونکي وخت کې تاله وخل نه دي کړي، زه درته وایم اوس وخل وکا. نو چې ته به وخل کې نو دقه بیا مستقبل وخت شو. ٹھیک شوه. بیا تسنیه مذکر امر حاضر معلوم. اضربا دا تضربانی دی تضربانی، علامت مضارع تام ته ختمه کا او نون اعرابي ته ختم کو، مکه حمزه ورسره ولګو. اضربا تاسو دواړه سړي وخلو کوي په مستقبل کې. بیا جمع مذکر امر حاضر معلوم. اضربو تاسو دا تضربون او تضربون، علامت مضارع ته ختمه کا، نون اعرابي ته ختم کو، دا نون اعرابي په ځم دا الف ولګو او شروع کې حمزه ولګو. نو اضربو تاسو ټول سړي وخلو کوي په مستقبل کې په راتلونکي وخت کې. بیا واحد مؤنث امر حاضر، دا ښکته چې کوم د مؤنث صیغې جوړه کې دقه دي. واحد مؤنث امر حاضر دا تضربین او تضربینا، دا چې اوله صیغه چې ده دا یوه، دا او دا یو شانتي دي. دې ته وګورئ دا دواړه یو شانتي دي. دا اصل کې دی تضربینا د دې نه علامت مضارع ختمه کړه او اخره کې دا نون اعرابي ختم کو. دا دوه خبرې مې ختمې کړې او دا یام ګول کړه، دا یام داسې ګول کړه. ٹھیک شوه. شروع کې حمزه ولګو. نو اضربي یوې ښځې ته چې وایي چې ته وخل وکړه نو هغې ته به وایي اضربي ته یوه ښځه وخل وکړه په مستقبل کې. بیا تسنیه مؤنث امر حاضر معلوم. اضربا دا تضربانې و، علامت مضارع ته ختم کا، نون اعرابي ختم کو، شروع کې حمزه ولګو. تاسو دواړه ښځې وخل وکئ په مستقبل کې. بیا جمع مؤنث امر حاضر معلوم. نو دا تضربنا او تضربنا. ٹھیک شوه. د جمع مؤنث حاضر دا تضرب نه دی، دنه به صرف د علامت مضارع ختم کی او د ده په ځای به حمزه راولګي. اضربنا معنا ده تاسو ټولې ښځې وخلو کوئ په مستقبل کې. نو دا موږ سره د اول باب صرف کبیر فعل امر حاضر معلوم ثلاثي مجرد صحیح اسباب فعل یفعلون د امر صیغې وي، د امر دا شپږ صیغې مې زده کړې. انشاءالله دې کې به بیا مونږ تاکید پیدا کوو، د نون تاکید ثقیله، بیا نون تاکید خفیفه، دغه به پکې لګو. بیا به مونږ د امر دا صیغې مجهول کوو، بیا به په هغه مجهول کې تاکید پیدا کوو. نو انشاءالله راتلونکي درس پورې اجازه غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الکلام.